د نن ورځې سپیونه د یوې ډېرې مشهوره خو پاینې حالت کې ډېرې پیچیدې موضوع په اړه ده. هو د دانیال په کتاب کې د اویا اونیو پر راونده. بالکل. دا یو داسې پیشګویي ده چې وایي د یروشلم د بیا رغونې فرمان څخه به تر مسیح پورې یو ټاکلې مدت تیریږي. او مونږ ته چې کم چرنی سند را کړل شوې هغه په ډاګه کو چې ولې دا پر راونده دومره د بحث وړ ده. څنګه؟ یعنی دا د یوې ریاضیاتي مما په سره ده کې پکې یو کوچنی عدد هم بدل شي جواب بخیبلل شي. هو همدا خبره ده. نو زموږ د نن روزي موږ هم همدا ده چې دا ټوله پیچیدې حسابي خبرې یو ساده کړو. هو چې هر څوک پرې پوښي. موږ به وګورو چې اصلي ننګونه کومې دي او هر تعبیر مونږ کوم لورې طبيعي. او د دې ټولو په زړ کې په حقیقت کې دوه بنیادی زپوزدنې پړته دي. لومړی دا چې اویا اونې څومره وخت ده او دوهم دا وخت لکومه ځای پیلېږي. هم د دوی پوسټنې د ټول بحث کېلی ده. نو راځو چې لومړی پوسټنې ته پیل کړو د وخت موده. په لومړی نظر دا خبره ډېره ساده ښکاري خو داسې نه ده. سرچینه وایي چې د بایبل په بعضې برخو کې یو کال 360 ورځې حساب شوی. د سپوږمیز تقویم په سره. هو خو موږ نن ورځ لمریز تقویم کارو چې هغه 365.2 او 4 ورځې دي. نو په هر کال کې د 500 ورځو توفیر شاید ډېر مهم نه ښکاري. خو کله چې دا توفیر په نزدې 500 کلونو کې حساب شي نو نتیجې ډېره ستره وي. ډېره ستره. راځي چې حساب وکړو. پردوشت د نندن شسینوو پاړه ده یعنی آهتونی او دوشي کې تونی چې د مسیح تر راتګ پورې تیریزي. نو نن شسی ضرب ده 483 کاله. 483 کاله هو کې موږ همدا 483 کاله د بایبل په 360 وزنی کال ضرب کړو نو 8 سلس 83.880 ویزې تری جوړیږي. 883.880 ویزې دا یو حساب شو خو تاریخي پیشو کو په کلونو ثبت شوی دي. نو دا ویزې څنګه بیرته په هغو کلونو بدلو چې مونږ یې پیژنو. همدا زایدی چې موضوع په زړه پوری کیږي کې موږ همدا 883.880 ویزې پننه لمریز کالوا ویشو. بالکل یعنی په 365.2 څلور 22 ویشو نو ندیک 476 کاله ترې جوړیږي. واه نو اوس موږ د وخت دوا مختلفي مودې لرو. هو یا 483 بایبلی کاله یا 476 لمریزي کاله. او دا وه کلن توپیر ډیر لوی دی. د کل شي چې د پیدمانی پاینې ته په بشپړه توګه بدله کړي. او سرچینه یو بل خبر هم یادوي چې موضوع نور هم پیچلې کوي. هغه څه ده؟ د يهودانو خپل سپوږمیز تقویم. په هغه کې کله کله د موسمونو د سمون لپاره یو اضافي میاشت ورزیاتیږي. نو دا په دې حساب کې کوم رول لري؟ همدا پرستنه ده. سرچینه وایي چې دا روشنه نه ده چې آیا د دانیال په انجامو کې دا اضافي میاشتې په پام کې نیول شوي که نه. نو د کال په تعریف کې لپیله ابهام شته. دا لومړی لوی ننګنه شوه. بالکل. خو نو د وخت د مودي په اړه د دوه انتخابونه لرو 476 یا 483 کال. خو حتی کې مونږ په جواب مودي صلاح هم شو دوی مستونزه راپورته کی. او هغه تر دې هم لوی ده. دا حساب لکومه ځای پیله کړو. د پیدمانی پیل ټوک د یروشلم د بیا راغونې فرمان دی. خو کوم فرمان؟ تحلیل وایي چې دوه اصلي کاندیدان شته. ځینې وایي چې دا فرمان د پاریس بادشاه ارتخشش ته په 9 کال ورکړل شوی و. او نور بیا په دې باور دي چې نه دا د هغه د پادشاهي په 16 کال کې صادر شوی. نو دا دومره لویه څرګندتیا ده. او زه فکر کوم چې ستونزه به نو هم زیاته شي که موږ دا هم نه پوهیږو چې د ارتخشش ته پادشاهي کله پیل شوی و. دقیقاً همدا درېیمه ستونزه ده. تاریخ پوهان په دې هم یو خوله نه دي. واقعاً؟ هو د سرچینې په حواله دوه احتمالي نیټې شته. یو ډله وایي چې پادشاهي یې په 464 قبل المسیح کې پیل شوه. او بله ډله وایي چې په 474 قبل المسیح کې. نو اوس تاسو وګورئ چې څومره متغیرات لرو. د وخت دوه موډې
د فرمان 2 وختونه او د پادشاهۍ د پیل 2 نیټې. هو د دې ټولو ترکیبونه لسګونه مختلف پایلې راګولې شي. نو دا خو د ریاضي یو جال خور شو. د دې پرځای چې دا ټول حسابونه یو په یو وسیرو چې اوریدونکي بستړي کړي، راځي چې په عمومي پایلو وغږی کو. دا ټولي سيناريوګانه مونږ کوم مهمو تاریخي پیښو تر رسوي. ډیر ښه خبره ده. د ډیر ټولو شمیرو ترشا اصلي ټکی دا چې د دې متغیراتو په بدلولو سره د پیامپوي پایپو بیلابیلو مهمو نیټو ته راخلکی شي. د بیلګې په توګه مثلا ذهني حسابونه مونږ د 27 او 29 میلادي کلونو په شاوخوا کې یوې نیټه ته رسوي. 27 او 29 میلادي دا هغه کلونه دی چې ویل کېږي عیسی پکې خپل رسالت پیل کړي او تعمید یې کړي دی. هو نو د محاسبو یو ډله د هغې د رسالت پیل په نشه کوي او د نورو محاسبو پایلا صدا یو بلا ډیره کوي ډله حسابونه په ځانګړې توګه هغه چې د ارتخششتا شلاوکال یعنی 495 قافمم د پیل په توګه کاروي. هو هغه مونږ د 3 میلادي کال په شاوخوا یوې نیټه ته رسوي. 2700 میلادي کال او دا نیټه خو د انکې د صلیب کې دوله احتمالي کال سره ډیر نزدیک سمون خوري. بالکل. نو دلته په زړه پورې خبره دا نه ده چې کومه نیټه سمه ده، بلکې دا ده چې د تاریخي معلوماتو په چوکاټ کې د لخ بدلو سره تاسو کله شي چې د عیسی د زنددو تر ټولو مهمو پیښو ته ځان ورسئ. دا په دې معنا ده چې که یو څوک وغواړي چې دا پر رګوړه د تعمید سره وتوړي نو داسې حسابي لاره پیدا کوي شي. او کې څوک وغواړي چې د سلیپ کېدو سره یې وتوړي د هغې لپاره هم لاره شته. دا د پر رګوړه پارا سوای. دا وایي چې یا دا پر رګوړه په حیرانونکي ډول دقیقه ده او په څو اړخونو کې پوره کیږي، او یا دا وایي چې د پر رګوړه په تعبیر کې دومره انعطاف شته چې مفسرین کولی شي هم پایلې ترې تلاسګ چې له مخکې یې په ذهن کې لري. هو سرچینه په دې اړه کومه قضاوت نه کوي، خدای امکانات پډاګه کو. نو لپیل څنګه فپای ته تګ مونږ ته څو ممکنه جوابونه راکو، خو سرچینه بیا یو بل ډیر هوشیار کار هم کوي. هغه ټوله مسله سرچپا کوي. هو لپای ته پیل ته حساب کوي. دا طریقه څنګه کار کوي؟ دا د یو کشفي کار په سره دی. فرض کړئ چې تاسو د جرم صحنې ته رسیدلی یاست چې دلته د عیسی صلیب کېدل دی چې ډېرې یې 35 میلادي کال کې غني. خو اوس تاسو لدې نیټې څخه شاته ځئ ترڅو ګوري چې تاسو کوم شکمند کس یعنی د پیل کومه نیټه په صحیح وخت کې په صحیح ځای کې وو. نو کې 30 میلادي کال پای وي. کې له هغې څخه 476 لمریز کاله شاته لاړ شو نو مو 447 قبل المسیح ته رسیږو. کې 483 ببلیو کاله شاته لاړ شو نو 454 قبل المسیح ته رسیږو. نو د مرکوز حساب مو ته د پیل 2 احتمالي نیټې راکړي، 447 قبل مسیح یا 454 قبل مسیح. دا زمو سره څنګه مرسته کو؟ دا زموږ د متغیراتو لیست راکموي. د بیلغې په توګه کې مونږ 447 قبل المسیح د پیل نیټه وګڼو او فرض کړو چې فرمان په شلم کال ورکړو شوی و. نو دا په دې معنا ده چې د ارتخششتا پادشاهي باید په 466 قبل مسیح کې پیل شوی وي. دقیقاً. په دې توګه مونږ کولی شو چې د بیلابیلو متغیراتو ترمنځ یو منطقي تاړو پیدا کړو. د باز د اسانتیا لپاره سرچینه په پای کې فرض کوي چې فرمان په 445 قبل المسیح کې ورکړو شوی و. خدا یوازو کاری فرضیه ده. هو په دې هم ټینګار کوي چې دا یوازې فرضیه ده. ډیر خو تر دې ځای مونږ ټوله پاملرنه په 19 وکړې ده. خو دانیال خود د 70 پرواز کړو چې نه د 19. هو دا تر ټولو لویه معما ده. کل شسته امید د مسیح په خط کې پای ته ورسېدی نو هغه ورسی یو نه چیرته ده، ولی د بشریت تاریخ هغه وخت پای ته ونه رسید. همدا جای دی چې د تحلیل تر ټولو په زیاړه پورې او د باسوړ برخه راځي. هغه څه دي؟ سرچینه د واټن یا زند نظریه تشریح کوي. د دې نظریې لمخې د 69 او 79 ترمنځ یو اوغړوماله واټن شتون لري. واټن؟ هو لومړی 69 په پرله پسې توګه تیر شو او د مسیح پر راتګ سره پای ته ورسېدی، خو الهي ساعت په همغه ځای کې ودرېدی.
ودرېدې یعنی د پرومیسی ساعت د نزدید 2000 کلونو لپاره بند پاتې دي. د دې نظریې له مخې هو دا ورسی او اوغړماومې اونې له هوې سره سیده مستند نه ده تړلې دا د راتلونکي لپاره سنجوړیولې شوې ده. او کله به بیرته کیل شي؟ د بشري تاریخ له پای ته رسیدو سنه سم اوه کاله مخکې دال به د هغه دورې پیلوي چې د 1000 کلنې پادشاهي په نوم یادېږي. نو د لومیو 29 او 19 او ورستۍ اونۍ ترمنځ نزدې 2000 کاله وټن دی د لوډیره 17 اعداده په دې ورستۍ اونۍ کې بسې پیشي چې دومره مهمه ده. د سرچینې په وینا دا اوه کاله د بشري تاریخ تر ټولو سخت او لپیخو ډک وخت وی. څنګه په پیل شي؟ دا به هغه وخت پیل شي کله چې یو ځواکمن مشر چې د دجال په نوم یادېږي له ډیرو خلکو سره د اوه کالو لپاره یو توډون لاسلیک کړي. دا به د ورستۍ اونۍ د پیل نشانه وي. او په دې اوه کالونو کې به څه وشي؟ په دې دورې کې به د شیطان تر اغیز لاندې یو ځواک پر مقدسانو ډیر ظلم وکړي. د دې اونۍ په نیوای کې به د عبادت او قرباني مخه ونیول شي. د لوی مصیبت دوره. هو خود دې دورې په پای کې به د شهیدانونو لپاره لومړی قیامت وشي. دا د هغو خلکو د بیا راژي کې وخت دی چې د خپل ایمان په لارې کې وجل شوي دي. دا ډېری ډراماټیکي پیښې دي خو د ټولې 17 اونیو په دوماشونه نهایی مخصص دي. د ټولو پیښو په پای کې بسې ترلاسیږي. د پیانسی نهایی موخه لکه چې په دانیال 9 وړی 24 کې راغلي شپږ شیان دي. لومړی د سرغړونې ختمېدل او د ګناه پای ته رسیدل. او دوهم د تلپاتای عدالت رامنځته کېدل. دا دواړه د لوی کفارې په توګه تعبیر شوي دي. د لوی کفارې څخه د سرچینې موخه څه ده؟ دا یوازې د ګناهونو بخښل دي؟ تر هغه ډیر څه د سرچینې له مخې دا یوازې د تیرو ګناهونو بخښل نه دي بلکې په حقیقت کې یو بنسټیز بدلمن دی. بنسټیز بدلمن؟ هو یعنی له هغه وروسته به د ګناه کولو احتمال او توان له منځه لاړ شي. دا د خلاصونو یو ډیره نهایی او مطلقه بڼه ده. دا یو ډیره ستره موخه ده. نوري موخه کومې دي؟ درېیمه موخه د الهي احکامو د حقیقت اثبات دی چې ویل کېږي دا به د شهیدانو د قیامت له لارې ثابت شي. څلورمه موخه د ټولو پیشګویاو پورا کېدل دي. او پنځمه او شپږمه؟ پنځمه د مقدس ترین ځای مسح کول دي او شپږمه د هغه چا راوستل دي چې تر ټولو مقدس دي. دا به د مسیحي پادشاهي په رامنځته کېدو سره بشپړ شي. او په پای کې به څه وشي؟ په پای کې به د زناورو لشکر ته ماتې ورکړل شي او د دې په پای ته رسیدو سره به د انسانانو تاریخ لکه چې کوم شي مونږ یې پیژنو هم پای ته ورسیږي. نو کې بیس راټول کړو مونږ ولیدو چې د دانیال د 70 اونیو پر وړه داستا یو سو اړخیزه معما ده. هو د دې حل په درنګ مهم متغیراتو پورې تړلی دی. لومړی د کال په تعریف، دوهم د پدومسی د پیل په کورنیته، او دریم د 99 د نوم او 7مې اونۍ ترمنځ د دې اوږد واټن په تعبیر. بالکل. او د سرچینې ورسی پیغام همدا دی چې څه هم حسابونه پیچیده او د بحث وړ دي خو د پدومسی اصلي روح دا دی چې تاریخ ګړدو او بے هدف نه دی. یعنی پای لالوانه دی ټاکل شوی دی. هو پای د خدای په پلان کې شامل دی کې هغه د 32 میلادي کال وی یا د راتلونکي کوم بل وخت وی. د سرچینې له نظره د ټول د یو لوی پلان برخه دی چې پای یې لپهله معلوم دی. دا د نظم او موخې یو پیغام دی. د ټولې سپوړنې زما په ذهن کې وا ورسه پښتنه راولاړه کړي. هاو هڅه ده. دا ټول حسابونه او سيناريوګانې یو بنیادی زپښتونه راپورته کوي. آیا د دې پدمایشي اصلي مخه دا ده چې راتلونکي لپاره یو کره حسابي ماشين وړاندې کوي چې موږ وکولای شو پیخي په دقیقتو کې محاسبه کړو؟ او کا د دې مخه دا ده چې په تاریخ کې د الهي سرنامي یو پراخ انزور وړاندې کوي. یو داسې انزور چې اوریدونکو ته ډاډ ورکړي چې د ټولو ګډوډونو او ناچرګنتیاو سربېره یو ټاکلو پای شتون لري او هر صدا یوې موخې په لور روان دی. یعنی شاید د پدمایشي اصلي ځواک پر ریاضي کې نه بلکې په همدې ډاډ کې وي. شاید همداسې